اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه بیا ستاسو شکریا د میډیا والا ټول دا کوم تاسو مول خپل قیمتي وخت ضایع کو دا جی د سکار د زما کاروبار دینه مخکې و پراپرټي کار ما کولو او پراپرټي کار به ما کولو ما به خپې ګټلې د ټول زما مرګرو د پته ده زما ډېر خپل ژوندۍ روانه و زما کور کې به د مرغۍ پې نه باقي به هر څه ډېر تیرو پرج بډا کو درسنه غوخه به هر څه به الله د الله ټول نعمتونه به خو تاسو ته پته دي چې سخت غلون پیغمبرانو تیر کړی دي زه خو د غیر خو د خزلو برابر هم نه یم هغه جی زما 1998 کې واده شوی دی د دې شاډن کې جی شاهین مسلم ټول مال شریف آباد ته وې دلته زما خرګانی اوسېږي او زموږ ډېره ښکلې زندګي روانه وه د ښځې په مینه محبت ما سره واده کړی دی زه خوښ وم هغه ټایم کې ما جی تا دردیتوب کار کولو صدر کې دوبۍ ټیلر سره واده مې ورسره وکړو 98 کې مشرې لور مې ده هغه د 26 سالو ده او بیا ورپسې زما زوی چې دی هغه تقریبا 22 سال دی بل زوی مې دی بل لور مې ده هغه د 18 سال دی بل زوی مې دی هغه د 16 سال دی دې وخت کې دا بچی ټول زما اوس مور سره دي زوی مشرې ما سره ما بوله جامې مې ما بوله خدمت هم کولو نن دوه ورځې مخکې دلته زوخي پسې ورغم دلته کور اړخ ته روان وم دلته یو مشر دی راضي خان ماما نوم یې دی هغه ته هغه ماته دله جرګه کوم ما پرېږده هغه نمبر نو چتولو مې زه راضي خان ماما پسې ورځم چېرې تا دې خبرې څه وکړلو یاره که ته روغ یم په الله نه حالت یې پامایجي څنګه چې زه تلم د دې کور لاندې چړۍ زه په دې بره لار ته نه زما لور زما ښځه روخته एकदम زما ښځې خپل ورور ته اواز وکړو غم مانځلی روان وم نه مخکې هله سالم محمد راشه دا دی ما ورته تا ته چاسې ویلي خپل کار سره کار ساته که ستا کور مخې ته زه راغلی یم تا ته ما کنځل کړي لاس مې چولي زه هغې ذمهوار یم او باقي ګوره خبره ګنسټ د ممو دا خبره سره په عزت باندې ختمه کوي کې به نو خیر ده که زه ملامته شوم نو بټي ته ستاسو هر څه منم هغې باوجود جیب عدالت نه خولې اخیستې وه ما نه دی ورکړی طلاق عدالت ورکړی ما نه دی زه خو طلاق ځکه نه ورکوم زه مسلمان یم زما رب په یو شي خفه کېږي هغه کار زه نه کوم یو کالو شو چې زه په ارام ناست یم او 3 کاله د دوی شو دا ما نه راغلی دا 4 کال روان دی او زه کله یو سره شپه کوم کله بل سره زما د شپې زیم نشته جی زما د شپې زیم نشته دی چې زه یاره چې د لاړ شم مقامي زیم یې نشته کله یو سره د شم کله بل جی بیا هغې نه پس سکورټي ګارډ کې زه برتي شوم تاولا بریګیډیر سره وم هغه یې مولانا اسماعیل دی افواج پاکستان جانثار ګو چیرمین دی هغه تنظیم کې هم زه یم بیا هغې له ورکړم هغه سره یم نو ما له 100,000 روپۍ راکړې په 100,000 روپو تاسو خپله سوچ کړئ ما د 12-13,000 روپو د میاشتې دوی د ګبرهټ بیمار یم او زه ډېر خراب بیمار یم چې ګولۍ وخورم زه ټیک یم چې نه ګولۍ لیونی یم ما دې ته ډېره جرګې وکړلې دې چې جرګو له سړی لاړ شي دوی پسې قرآنونه رالي بیا ورته چې الله هم راپسې راوایي رسول نو د الله رسول زموږ خو چې موږ خو په هغې ایمان وړی دی دې کې کفر ویشتو ته ساجت نشته ما نه غټه ګناه نه ده شوې ما نه زه ظالم یم تاسو سر سوچ وکړئ زما دې خبرې دا ډېره مطلبي خبره ده دا زه CCP SP اپریشن صاحب ته څومره مشران دي مفتیانو صاحب ته دین عالمان دي ټولو ته وایم چې زما یو کم 15 کاله عمر دی ټیک شوه د یو کم 15 کالو کې زما 4 بچي دي اوس پرې زه ټیک وم تقریبا 2023 پرې زه بالکل ټیک ساک سړی وم د 2023 نه پس کاروبار خراب شو زما نو زه ظالم هم شم زه منافق هم شم او ښځې ما عدالت ته هم لاړه عدالت موږ منو دا نه چې عدالت نه منو خو زه عدالت منم خو د اسلامي قانون منم نه یو مسله زما ښځه بچي ده د طلاق ورکولو په دې وجه نه چې هغه بوډۍ ښځه ده سبا به دا رونه بې غیرته نه وو که نه نو دوی به داسې د خپله خور ملامته کړې وه زما لور جي ما کره راله ما ته وي پلاره وي زه خاوند ووالم او ویې شړله ما ته وي چې ستا پلار بړوا دی ما ورته وي بچه د بړوا صحیح خیر د ما هغې له ورکړې ما سره خپله لور مې بوتله خپل خاوند ته مې حواله کړه مې بچه داسې مه کوه خپل کور مه روانوه زما کور روان دی جوړېږي نه سبا به ستا هم نه جوړېږي لکه پلار له دا کردار ادا پکار دی مور له دا پکار که پلار مړي نو مور له دا کردار پکار چې خپله لور کښېنئ چې بچه نبي سلام نه یو ښځه راغه په ما د خاوند څه حق دی هغه ورته خاوند د کورم دی او خاوند د ګورم دی او زه بچه خپل د 2 روپو خاوند به دې پکار شو د 50 لک روپو رونه پکار نه راځي بهرحال تباه برباد شو زه در په در یم زه ځان له جامې په خپله وینځم دوی په خپله کوم زه چا کارم نه ځم زه یم چې یار زه په چا بوج نه یم خیر دی تکلیف تېروم کله شیخ بابا زیارت کې وته شم کله شیخ جنید بابا کې کله مړی بس فقیر نه سات دی نه که فقیر بیا هم بهرحال زه دا ویل غواړم چې
یو خبره په ناسته ختمه شي دې کې به دیم خیري زما هم پکې خیري بس لور ما نه ذلیله کوي زه ډېر ذلیله کوم موږ علاقې زما دا ویډیو څوک ګوري مشران دي د چا کورونه رواني او ځوانه غټ کار دا دی چې دې د ورشي د هغې کورونه دي آباد کړي هغې له دې روغ یو کړي دا ټول نه غټ ثواب دی ولې چې کله شیطان کینې مخام یو هم تپوس کې بل هم تپوس کې تا څه کړی ما دا کړي ټولو ته خپله کیسې بیان کوي یو ته چې ما ډېر غټ کار کړی دی وایي تا څه کار کړی ما د ښځې خاوند کور روان کړو هغوی تا ټولو نه غټ کار تا کړی دی نو دویم د شیطان د حمله ماتول پکار دي هغې دا سټ ماتول پکار دي زموږ د مشرانو له پکار دي چې خپلې لوریانې او د میندو له چې په معمولي خبرو د خپل کور کې نه کښېنئ چې تا کله لور ته وویلې چې زه لور خاوند کور ته زه خاوند د کور هم دی ګورم دی زه قسم خورم په دې خبره چې ښځه به کله ما کور پرېنږدي کله به کور ته جنګ رانه شي چې کله ورونه او مور د ښځې په طرف شي نو هغه ښځه ډېر غلط طرف ته ځي هغه خبره هم غلط طرف ته ځي نو به زما دا پیغام دی زه به لور سوی یم الله دې ما ته هم خیر کړي الله دې خلکو ته هم خیر کړي زه په خپله دې وخت کې پریشانه یم او زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له دومره قیمتي وخت راکړو الله دې تاسو خوشحاله او اباد ساتي یو جهان مننه